وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سوال دا دی چې صدقه مشرک ته او تارک الصلاة ته دا ورکول جایز دي که نه دي جایز؟ حاصل د سوال دا دی. نو جواب دا دی چې صدقه په دوه قسمه ده. یو صدقه هغه فرضي ده، فرضي صدقه ده یوه، او یو نفلی ده. نو د فرضي صدقې د زکات په باره کې اتفاق د اهل علمو دی چې دا نشي ورکولی، او دلیل په دې باندې حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه د کوم چې بخاري مسلم راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تو فرمایل فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. معاذ رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې یمن والو ته خبر ورکا چې الله تعالی په دې باندې صدقه فرض کړې ده، او دا صدقه چې ده دا به د دې د مالدارانو نه اخیستل کېږي او د دې په فقراو باندې به دا تقسیمیږي، واپس کېږي به. نو ګوره دلته کې فقراءهم دا ضمیر مسلمانانو ته راجع دي، اغنیاءهم دام ضمیر مسلمانانو ته راجع دي. مشرکان ته نه ووته، او تارک الصلاة چې دا مسلم نه دی، ځکه تارک الصلاة قصدن عمدن چې مونځ پرېږدي. نو صحیح قول د محققینو علماو دا دی چې دا د اسلام نه خارج دی. حافظ ابن حجر د دې په لاندې او دارنګې دربارونو ته چیزې هلته کې منښت کوي، او دا ټول مشرکان دي، دا ټول په دې حکم کې دي. د دې حدیث لاندې حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې وایي بأن الزکاة لا تدفع إلى الكفار. زکات چې دا به کافرانو ته نه ورکولی کېږي، مشرکانو ته به نه ورکولی کېږي. یعود الضمیر فی فقرائهم إلى المسلمین. د دې وجې نه دلیل دا دی چې په دې حدیث کې فقرائهم کې دا ضمیر مسلمینو ته راجع دی. نو دا د فرضي صدقې حکم دی چې دا بل اتفاق روانه ده. البته صدقه نفلی صدقه سره کوي، نو دې باره کې علماء اختلاف دی. بعضې وایي چې ورکولی شي، عام احناف دا وایي چې دا ورکولی شي، لیکن امام شافعي صاحب وایي چې نه دا هم نشي ورکولی، او امام ابو یوسف صاحب هم دا وایي چې دا نشي ورکولی کفارو ته اعتبارا بالزکات، د وجې د قیاس نه په زکات باندې. لیکن هدایه والا دا خبره دا یو روایت پیش کړی دی چې تصدقوا علی اهل الادیان کلها. موږ لپاره دلیل دا دی چې وی تاسو په ټولو ادیان والو باندې صدقه کوئ. بیا وی که چېرته حدیث د معاذ نه وي دا مخکې چې کوم بیان شو لقلنا بالجواز فی الزکات، نو موږ به د زکات په باره کې ویلو چې ټولو ادیانو ته، مشرکینو ته، کفارو ته، تارک الصلاة ته، ټولو ته زکات هم ورکول شي. خو چونکې هلته حدیث د معاذ بن جبل دی، نو د هغې د وجې نه مونږ هلته زکات قایل نه یو. دا تصدقو د دې تخریج چې دی ذرایع کې ابن حجر د دې حدیث تخریج کړی د هدایت د حدیث چې تصدقوا علی اهل الادیان کلها. دا روایت د مصنف د ابن ابي شیبه کې دی، د روایت د سعید ابن جبیر نه هغه مرفوع ذکر کړی دی. هغې کې داسې و چې لا تصدقوا الا علی اهل دینکم. اول داسې حدیث و چې تاسو صدقه مه کوئ مګر په خپل دین والو باندې. فنظرت دا آیت نازل شو لیس لک هداهم، پیغمبر تا باندې د دې هدایت نه دی، ذمواري ستا نه ده. فقال تصدقوا على اهل الادیان. رسول الله فرمایا چې تاسو صدقه کوئ په ټولو ادیانو والو باندې. لیکن دا روایت چې دي دا مرسل دي، دا د سند په لحاظ سره مراسیل دي. نو او بل د سعید بن مسیب هغه روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم تصدق على اهل بیت من اليهود. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بیت د یهودو باندې صدقه کړې وه، د یهودیانو په یو کور باندې هم صدقه کړې وه. دا صدقه نفلي وه.
دا ټول روایت ابن حجر سے ویو هذه مراسیل یشد بعضها بعضا بعضی مضبوطی دا مراسیل روایت تی مرسلات تی بہرحال کچرته صدقه نفلیه په دې نیت باندې ورکړي شي چې د دې اسلام ته راغب شي صحیح لارې ته او صحیح قرآن او سنت ته راغب شي او د شرک د عقیدې نه د دې نه وځي او مونځ شروع کړي او دارنګې عبادات شروع کړي او عقیده درست شي په دې نیت باندې که ورکوي ترغیبا انشاءالله د دې روایتو مطابق به نفلي صدقه جایزي او هر چې فرضي صدقه او زکات ته دا ورکول نه دي پکار